الرحیم. پارہ نمبر 20 سورۃ النمل آیت نمبر 63 صفحہ 609. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَمَّن يَهْدِيكُمْ أَيَسُوق چِلَارَ خَيْتَاسْتَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ فَتْيَرُودَ بَيَابَان کی والبحر او دریاب کی ومن یرسلو او سوک را لیگی الریاح هواگانی بشرن زیر ورکون کی بین یدی رحمتی وړاندې د رحمت خپلنا. اإله مع الله ایا بل معبود شتا الله سره. تعالی الله ډېر لوی دی الله تعالی عما یشرکون دا غسنا چې دی شریک نیسی. امن آیا څوک دی یبدأ الخلق چې اول ځل پیدا کوي مخلوقا ثم یعیده بیا به دوباره پیدا کوي. ومن او څوک دی یرزقکم چې رزق درکوي تاسو ته من السماء والارض د اسمان او د ځمکې نه. أإله مع الله أيا بلشت معبود الله سرا. قل هاتوا برهانكم قل هاتوا ويا شروعي برهانكم دليل خبل إن كنتم صادقين كجرتا سورشتني. بسم الله الرحمن الرحيم. مذکورہ آیاتن مبارکو کی اللہ تبارک و تعالی د خپل قدرت سنور نخي او دلائل اغا ذکر کوي چې انسان کله دغه نخو کې او دغه دلیلونو او قدرتونو کې سوچو کې نو د الله تبارک و تعالی په ذات باندې به ایمان پوخ شي او الله سره به تعلق هغه جوړ شي. الله فرمایي امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر. هغه څوک دی چې تاسو ته لاره ښیي دا زنګلونو او دریابونو په تیارو کې. دا سپوږمۍ یو خاص وخت پورې رڼا کوي بیا د دې رڼا هغه ختم شي. کله چې دا پیدا شي نو دا رڼا نشي کولی وړوي بیا واته راځي د دې رڼا هغه مدم وي او لږ وخت پورې وي. بیا چې کله دا پوره شي نو دا رڼا شروع کړي د لسو نه بعد او بیا د دې رڼا دغه لس اترسې وي بیا رڼا ورو ورو مدم کېږي. لیکن الله تبارک و تعالی د دې تورو تیارو د ځنګلونو او د دریابونو د بیابانونو د دې رڼا دپاره او هلته کې چې د انسان ضرورت راځي دغه شانتې هلته حیوانات اوسېږي حشرات اوسېږي د هغوی د رڼا ضرورت دی. د هغې دپاره الله تعالی مستقل بندوبست کړی دی چې هغې ته ستوري ویلی کېږي. ستوري همیشه رڼا کوي او هغه ټوله شپه رڼا کوي. د دې ستورو دا رڼا مونږ ته نه ښکاره کېږي ظاهرا. دا ځکه نه ښکاره کېږي چې مونږ یو خو په شهر کې یو ښاریو کې یو د لیټونو مخې ته یو نو مونږ ته خو د سپوږمۍ د رڼا پته هم نه لګي. یو انسان یو میدان ته وځي او سپوږمۍ رڼا وي نو بیا هم د ستوري د رڼا پته نه لګي. خو چې کله دا سپوږمۍ نه وي یا ډېره وړه شي او انسان په یو توره تیاره کې په یو شاړه کې روان بیا ورته پته لګي دا ستوري رڼا کوي.
او د دې ستورو رڼا بیا ډېره مزیدار هم وي. الله تبارک وتعالی دې ته هم باقاعده یو طاقت ورکړی دی. دې ستورو کې ډېر غټ غټ ستوري شته، داسې ستوري شته چې دا نور هم د هغې نه ډېر وړوکی دی. سپوږمۍ خو بیا ډېره وړه ده. نو الله تبارک وتعالی د اسمان د دغه ستورو تذکره کوي. بل دا ستوري دا د دې اسمان زینت هم دی. اسمان په دې ستورو باندې ښه ښکاره کېږي. بغیر ستورو اسمان چې وی نو دومره خوند به یې نه کولو، خو لیکن چې تک شین اسمان وي او د پاسه پرې دا ستوري ځلیږي نو څومره خوند کوي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي د اسمان ستوري دا اسمان په ستورو باندې مزه کوي او دا ځمکه وایي په نیکانو صالحانو و عالمانو باندې مزه کوي. او تفسیر معرف القرآن کې مولانا ادریس صاحب لیکلي وایي ستوري دوه قسمه دي. الله تبارک وتعالی دوه قسمه ستوري پیدا کړي. یو د اسمان دا ستوري دي چې مونږ او تاسو ته ښکاره کېږي او مونږ او تاسو ته په تیارو کې لارې ښیي. او د دې ستورو باقاعده بیا خپل قسمونه هم دي. د دې ستورو نه قطب هم معلومیږي، د دې نه جنوب او شمال هم معلومیږي، دې نه قبله هم معلومیږي، دې نه ډېر څیزونه معلومیږي. خو ځان ته بحث دی یو د ستورو دا فایده ده. نو مولانا ادریس کاندهلوي صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې یو خدا ستوري دي او یو وی اصلي ستوري دي چې مونږ او تاسو ته هدایت کړی هغه صحابه کرام دي. صحابه کرام هغه اصلي ستوري دي او معنوي ستوري دي. هغه یې مونږ ته د دین لاره ښودلې ده. که صحابه کرام نه وی نو دا قرآن مجید به مونږ ته څنګه را رسېدلی و؟ انسان دې سوچ وکړي یعنې که صحابه کرام نه وی دا احادیث مبارکه او دا دین به مونږ او تاسو ته څنګه را رسېدلی و؟ دا د صحابه کرامو برکت دی. هغوی څومره قربانۍ ورکړې دي د دین دپاره، مشکلات یې برداشت کړي دي، نارې تندې لوږې جهادونه هجرتونه هر تکلیف یې برداشت کړی دی. مونږ او تاسو ته صحابه کرامو دا دین را رسولی دی. نن ډېر زیات خلک راپاسې وي دا صحابي ضعیف دی او دا صحابي داسې دی او دا صحابي داسې دی. حدیث مبارک کې راغلی دی چې کله څوک د صحابه کرامو د خیر ذکر کوي، د هغوی تعریفات ذکر کوي، نو هغه باندې رحمت راوریږي او تاسو ورته دعا کوئ. او کله چې صحابه کرامو په سیسو خبرې شروع کی نو داسې ورته وایه چې لعنت الله علی شرکم، ستا په دې شر والا خبره د لعنت، دا د شر خبره دی وکړه، دا د لعنت خبره دی وکړه. او د هغه مجلس ته به پاسي صحابه کرامو پسې دا نوي انکران منکران روتي دي او ځان ته وایي زه ډاکټر یم او زه انجینیر یم او زه پلانکې یم او زه ډینګې یم. او صحابه کرامو پسې خبرې کوي دا صحابي ضعیف و، دا صحابي لرې و، او دا صحابي داسې و، دا صحابي داسې و. د انسان خلا د دې قابله نه ده چې صحابه کرامو پسې خبرې وکړي. او څوک چې صحابه کرامو پسې خبرې کوي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي د الله لعنت دې وي. صحابه کرام هغوی زمونږ او ستاسو د دین ستوري دي، هغوی مونږ ته دا دین را رسولی دی. اوله وحي چې نازله شوې ده په نبي کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو لیدلې ده، مونږ خو نه ده لیدلې. ای د نبي علیه الصلاة والسلام صحبت یافته ملګري وي. نن که مونږ ووینو چې هر یو کس د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه خدمت کړی، هغه سره یې وخت تېر کړی، مونږ د هغه نه دعا اخلو. لکه د مولانا صاحب خدمت کړی وی، یو کس د نبي علیه الصلاة والسلام خدمت کړی وي، د هغه صحبت یې حاصل کړی وي، د هغه خبرې یې اورېدلې وي، هغه یې لیدلی وي، هغه به کوم مقام وي؟ هغه مقام د ټولې دنیا علما بزرگان صلحا دا که راجمع شي د یو صحابي د خپو خاورې ته نه رسي. عمر ابن عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه دا دور چې پاتې شوی دا ډېر د امن دور او اسلام ته ډېر فتوحات ملو شوي دي. عمر ابن عبدالعزیز صاحب رحمت الله علیه هغه ته یو ورځ چې وویلي وایي ستاسو دا دور خو د معاویه صاحب د دور نه ډېر ښه دی، نعوذ بالله. هغه په پته نه و، جاهل و. وایي ستاسو دا دور د معاویه صاحب د دور نه ډېر ښه دی، یا بعضې ورته وایي د حضرت عثمان صاحب د دور نه ښه دی، ځکه چې هغې کې وایي ډېر جنګونه شوي، ستاسو په دور کې خو ډېر امن دی. عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه غصه شو، ورته وی جاهله که دا ټوله دنیا د عمر ابن عبدالعزیز نه ډکه شي او معاویه صاحب یو پیره جهاد ته روانو، د هغه جهادي اس په پوزه کې چې کوم هغه دوړه پرېوتې ده، د هغه دوړې ته د ټوله دنیا نشي رسېدلی. ټوله دنیا چې د عمر ابن عبدالعزیز صاحب غوندې پاکان خلق عدل والا بادشاهان شي، دا حضرت معاویه صاحب رحمت الله رضی الله تعالی عنہ د هغه جهادي اس په هغه پوزه کې چې کومه خاوره پرېوتې ده هغه خاورې ته نشي رسېدلی.
بهرحال صحابه کرام ډیر لوی خلق ته که د ټولي دنیا اولیاء او بزرگان را جمع شي عالمان را جمع شي د صحابه کرام مقام ته نشي رسیدنه الله تعالی فرمایي چې دا ستوري دي تاسو ته د لاره ښودلې ده ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته د هغې نه پس الله تبارک وتعالی د باران ذکر کوي چې بیا باران راوریږي مفسرینو حضراتو دې کې یو بله نکته هم لیکلي چې څوک د صحابه کرامو په لار باندې روان شو الله تعالی به پې د رحمتونو باران وکړي دلته ورپسې د باران ذکر ده الله تعالی به پې د خپلو رحمتونو باران وکړي اله مع الله تعالی الله عما یشرکون امن یبدأ الخلق دی آیت مبارکه کې الله تبارک وتعالی د دوی مرګ نه پس د یو بل ژوند ذکر کوي الله تعالی فرمایي که سوچ کوي چې یو انسان نو الله تعالی پیدا کړ دغه شانتې ختم شي بیا به الله تعالی پیدا کړي دا دویم ځل پیدا کول الله تبارک وتعالی ته آسان اول ځل پیدا کول ګران دي ځکه نه نقشه وه نه شکل اوس خو شکل پیدا شوی دې کې دوو خبرو ته اشاره ده یو خو ده چې الله تعالی به د انسانان دوباره خامخا پیدا کوي باس بعد الموت د مرګ نه پس یو ژوند را روان دی او دا زموږ عقیده ده چې د مرګ نه پس یو قیمتي ژوند را روان دی او هغې دپاره تیارې ده خامخا شته او دویم دې طرف ته اشاره ده چې زمونږ او ستاسو نه سپاکان خلک زمونږ د میز نه لاړ شي نو موږ ورپسې خفه یو الله تعالی وایي خفه کېږه مه امن یبدأ الخلق ثم یعید اول نو بیا مې را پیدا کړه ستا ورسره محبت پیدا شو ستا ورسره عقیدت پیدا شو تا سره تعلق او رشته وه ستا د میز نه لاړه خو تلي نه دي بیا به دې ورسره ملاقات کړي د ملاقات یو موقع را روانه دا ډېر بهترین ټکی دی د انسان زړه ته لږه تسلي میلو شي کله چې یو کس وفات شي نو دا وظیفه به کې چې انا لله و انا الیه راجعون انا لله معنا څه مونږ هم د الله یو د دې دا معنا ده چې زمونږ خپل ځان کې مې اختیار نشته دا کس خو مړ شو اوس زما فیصله وشوه نو زما خو ځان کې اختیار نشته زم د الله یم زما ځان خو زما نه دی دا خو د الله دی ولیکن بیا هم ذهن کې یو غم پیدا شو چې زه د الله یم خو زه خو جمده یم دی خو رانه لاړو د الله په دې بله جمله کې څه وایي و انا الیه راجعون لاړو خو ملاقات پکېږي دا خو لږ وخت دپاره د یو بل د نظر نه غایب شو دا مسلمانان خلک نیکان خلک دا نه مړه کېږي دوی د یو دنیا نه صرف بلې دنیا ته انتقال وشي د دوی باقاعده په خپلو باندې ملاقات کېږي کله چې یو نیک سړی مړ شي او په قبر کې کېښودلی شي او معمولي حساب کتاب وشي او د هغې نه پس د جنت دروازه ده ته د ښي طرف نه کولو شي نو څومره نیکان خلک چې د ده خپلوان مړه شوي وي یا جنتیان وي ټول ورته باقاعده ملاقات ته راځي ملاقات ته ورته راځي کم چې را نه شي نو ده ته پته ولګي چې هغه بل خوا تللی دی بعضو روایاتو کې راځي چې تپوس نشي کولی بعضو روایاتو کې راځي چې ملګرو نه تپوس وکړي دا کم چې ورته راځي خپلوان وروڼه که څوک وفات شوي وي هغې چې هغه څه شو نه هغې ورته وایي د هغه تپوس مه کوه هغه مونږ ته هم پته نشته چې کوم خوا تللی نو پته ولګېده چې هغه بل خوا تللی دی فلحال هغه د دې سره نه دی یو دی شوی قرآن مجید کې هم الله تعالی دې ته اشاره کړې ده نو بهرحال الله تبارک وتعالی دې کې دې طرف ته اشاره وکړه او ومن یرزقکم من السماء والارض الله فرمایي څوک دی چې تاسو د اسمان او د ځمکې نه رزق درکوي بر او ښکته نه مونږ ته الله تعالی رزق راکوي هر طرف نه مونږ ته رزق هغه میلاویږي د الله تبارک وتعالی رحمتونه د بر نه هم راورېږي ښکته نه د ځمکې نه رزق میلاویږي اله مع الله الله وایي ما سره بل معبود شته چې دا کارونه وکړي تاسو بیا هم بل خوا روان یي قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین که تاسو وایي چې دا رزق بل څوک درکوي یا بل څوک تاسو بیا جمع کولی شي یا تاسو ته د لاره ښودئ یا رحمت بارانونه ورئ نو په هغې باندې تاسو دلیل لوړئ دلیل موږ سره نشته پته ولګېده چې الله تبارک وتعالی دا ټول کارونه کوي امن آیا څوک دی یهدیکم چې لاره ښیي تاسو ته فی ظلمات البر په تیارو د بیابان کې والبحر او د دریاب کې ومن یرسلو او څوک رالیږي الریاح هواګانې بشرا زیري ورکوونکي بین یدی رحمتې وړاندې د رحمت باران خپل نه اله مع الله آیا بل معبود شته د الله تعالی سره تعالی الله ډېر لوی دی الله تعالی عما یشرکون د هغه نه چې دوی د هغه څه نه چې دوی شریک نیسي امن آیا څوک دی یبدأ الخلق چې په اول ځل پیدا کوي مخلوق ثم یعیده بیا به دوباره پیدا کوي هغه ومن او څوک دی یرزقکم چې رزق درکوي تاسو ته من السماء والارض د اسمان او د ځمکې نه اله مع الله آیا بل معبود شته د الله تعالی سره قل او فرمایا هاتو برهانکم راوړئ خپل دلیل ان کنتم صادقین که تاسو رښتیني یئ
الحمد لله رب العالمين ولا